د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو نن 400 کې یو افسوسناکه پیښه یو خور او یو ورور چې کالج ته روان و هلته کې د حادثې ښکار شو او هغې کې هغه وفات شو د هغې باقاعده جنازه شو په دغه جنازه کې په زرګو خلکو ګډون وکړو او هغوی دا مهال خور ته سپارلی کېږي دغه واقعه د 400 په کولاډیر چوک کې مخې ته راغلې ده ډرایور خو هم ګرم ټیکهدار خو هم ګرم او کمومره خلکو ته موټر سایکل ورکول دغه خو یو خبره مخې ته راځي خو دې کې غټه خبره دا ده چې د والدینو یو اکلوته زوی د دریو خویندو یو ورور هغه نن د دغه حادثې ښکار شو د دې حادثې به تپوس څوک کوي او دغه شانتې حادثات به بیا راځي مخکې هم راغلي دي نو په دې عقله باندې ځایي خلک هم دغه پوښتنه کوي چې دې تحقیقات پکار دي خو نن چې په دې زرګو خلک په دغه جنازه کې ګډون وکړو نو دغه والد صاحب چې هغه خپل هم یو ډرایور دی یو نجی سکول ډرایوینګ کوي او په دغه ډرایوینګ کې په دغه غریبۍ کې په خپلو بچو باندې اعلی تعلیم کول غوښتل چې هغه به 400 ته لیږل او 400 کې په خو نه خو ادارو کې چې کم دي نو هغه داخل کړو خو دغه ځای کې کولاډیر چوک کې دغه د حادثې ښکار شو او دغه دواړه چې کم دي نو په هغه کې وفات شو هر سترګه کې اوښکه ده خفګان دی جړا ده دغه والد صاحب له تسلي ورکوي او حوصله ورکوي ځکه چې یو اکلوته زوی او د دریو خویندو یو ورور نو دا پیښه په هر اړخ باندې چې کومه ده نو ډېره زیاته د غم او د افسوس ده او په دغه کې د دغه تحقیق کولو چې کوم دی نو پوښتنه کوي دا خبر هم اټل حقیقت دی چې مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي خو دې سره سره چې کوم دی نو داسې قسمه پیښې دا د تحقیقات وړ وي خو دې کې تحقیقات ونشي او دغه شانتې خلکو ته سزاګانې میلونی شي نو یقینا دا بیا داسې واقعات چې کوم دی نو مخې ته راځي